سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر سلور سلویختم دلائل عقلیه ذکر کول په یووالي د الله تعالی باندې. دې ځنه سلورم دلیل عقلی ذکر کړي. دې سلورم دلیل عقلی حاصل او خلاصه غدا ده چې ته د کائنات کې وګورم د دې ځمکې د دې شپې او د دې ورځې بدلون کې هغه څوک دی چې ګوري نو شپه په خپل ټیم باندې راځي، ورځ چې دی نو هغه په خپل ټیم باندې راځي. داسې چرته نه ده شوې چې په ورځ کې شپه راغلې ده او نه داسې شوي دي چې په شپه کې ورځ راغلې ده، بلکې په خپل خپل ټیمونو باندې هغه راځي. دا ترتیب ورکوونکی دی لره الله تعالی دی. بیا د شپې ورځې ته وګورو نو په دې کې بدلون راولي. نو کله شپه اوږده کي او ورځ لنډه کي، او کله ورځ اوږده کي او شپه لنډه کي. دا څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. او بیا بعضې ځایونه هغه داسي چې په هغې کې درې میاشتې هغه ورځ او درې میاشتې چې نو شپه وي. د دې کوونکی هغه څوک دی؟ هغه الله تعالی. نو بعضې داسي چې په هغې کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې چې نو هغه ورځ وي، دا هم الله تعالی کوي. بیا بعضې علاقې داسې دي چې هلته 23.5 ګنټې ورځ ده او دا نیمه ګنټه چې نو دا شپه وي. بس چې نو نور پرېوځي او چې نیمه ګنټه تېرېږي نو بیا راختلي. دا څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. چې کوم ځای دپاره یې څنګه نظام مقرر کړی دی هم هغه شانتې چلیږي. په هغې کې د دنیا هېڅ څوک چې نو بدلون هغه نشي راوستی. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، یقینا په دې کې خامخا عبرت دی دپاره د خاوندانو د عقلونو، چې چا کې عقل وي هغه د دې نه سوچ او عبرت واخلي چې دا کارونه الله تعالی کوي، دا نظام الله تعالی چلوي په دې داسې منظم طریقې سره. نو زما ضرورتونه او زما حاجتونه هغه هم الله تعالی ترسره کوي، زه به هغه نه غواړم. پنځم دلیل ذکر کوي: والله خلق کل دابة من ماء. تو ګوره الله تعالی پیدا کړی دی هر یو زنده سر د اوبو نه. کم یو زنده سر هم چې دی نو د هغه پیدایش د اوبو نه دی. یو مطلب د دې دا دی چې دا زنده سر چې پیدا کیږي روح والا حیوان، نو که هر یو دی که انسان دی او که ځناور دی او که حشرات دي ټول د اوبو نه پیدا کیږي. د هر یو دپاره خاص قسم اوبه وي. نو بیا څه اوبه داسي چې هغه د یو نه بل ته منتقل شي او د هغې نه پیدایش وشي، او څه اوبه داسي چې هغه د انډې په شکل کې هغې کې هم دننه اوبه وي که نه، نو هغه د انډې په شکل کې او د هغه اوبو نه پیدا شي. دا نظام څوک جوړوي؟ دا څوک چلوي؟ دا الله تعالی چلوي. یا دویم مطلب یې دا دی چې په دې مخ د ځمکه باندې څومره ځي روح دي، زنده سر دي، هغه د اوبو نه بغیر ژوند نشي تېرولی. د اوبو استعمال هغه په هغې کې خامخا وي. بغیر د اوبو نه د هغه ژوند پاتې کېدی نشي. چې اوبه استعمالوي نو ژوندی به وي. که اوبه پرې بندې شوې نو بس بیا دې مري، بیا پاتې کېږي نه. چې خوراک پرې بند کړي نو د خوراک د بندېدو د وجې نه ډېرې ورځې ژوندی پاتې کېدی شي. او چې اوبه پرې بندې کړي نو د اوبو د بندېدو د وجې نه زر هغه بیا مري، هغه بیا دومره وخت نه اخلي. فمنهم من یمشي علی بطنه. نو بعضې د دې نه اوري چې هغه ځي په خېټه باندې. مار ته وګوره هغه په خېټه باندې مزل کوي او څومره تیز روان دی. کله چې درنه منډه کي که نه نو بیا ورپسې چې تکړه سړی نه رالاندې کولی نه شي. او بیا چې کله هغه سوړي ته ننوځي نو بیا یې چې نو راکاږه نو لکۍ نه که ونیسي او راکاږي نو روځي هم نو دومره طاقت ورله الله تعالی ورکړی دی. دا چا وکړل؟ دا الله تعالی وکړل. چې دا کارونه الله تعالی کوي، انسان دې نه لږ عبرت واخله. انسان ته وګوره خپې یې وي او ګرځېدی نه شي.
د مار پی نشته او هغه منډې وایي. دا څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. ومنهم من يمشي على رجلين، بعضې د دې نه هغه دي چې په دوو پښو باندې ګرځي. ته وګوره چرګې ته وګوره په دوو پښو باندې ګرځي، انسان ته وګوره هغه په دوو پښو باندې ګرځي، نورې مرغۍ دي هغه په دوو پښو باندې ګرځي. ومنهم من يمشي على اربع، بعضې د دې نه هغه دي چې هغه ګرځي په څلورو پښو. وا میخې ګډې بیزې ته وګوره هغه په څلورو پښو باندې ګرځي. یخلق الله ما یشاء، پیدا کوي الله تعالی هغه چې خوښ شي. دی خو درته هغه ذکر کړل چې عام مونږ وینو دا بغیر خو دوه خو والا او څلورو خو والا دا هر چا لیدلي، دا هر چا د نظر تیر شوي. د دې نه الله تعالی علاوه چې وغواړي هغه چېرې نو بل شان دي، په زرګونو پي په سوونو پي. زنځې ته وګوره څومره ډېرې خپې وي، وړه غوندې او روغ ریلګاډی بلا خپې. دا چا کړي؟ دا الله تعالی کړي. ته اوس دې ته سوچ وکړه، داسې نه ده چې دا دوه خپو والا چې پیدا کوي نو د دې بیل خالق دی، نو چې دا څلورو خپو والا پیدا کوي نو د دې بیل خالق دی، نو چې دا بغیر خپو والا دی نو د دې بیل خالق دی. نه، د دې ټولو خالق یو دی، هغه یو الله تعالی دی. دا ټول نظام دا ټول کائنات هم دغه یو الله تعالی پیدا کړی. و انسانه ټول مخلوق تابع د الله او ته تابعداري د الله نه کوې، ته د الله تعالی یووالی نه منې، ټول یې مني، ټول د هغه عبادت کوونکي دي او انسان ته تابعدار نه شوی. دا یو انسان او پیری دی په دې مخلوقات کې چې دی د الله تعالی نه فرماني کوي، دی د الله تعالی نه خلاف کوي. نو ټول مخلوقات دا تابعدار د الله تعالی دی. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله تعالی پر یو شی باندې قدرت والا دی. لقد انزلنا آیات مبینات، یقینا را لېږلي دي موږ آیتونه واضح واضح. ترغیب د قرآن ته، قرآن را واخله، قرآن واضح کتاب دی، هر یو څیز یې درته صفا کړی دی. دا اوس وګوره څومره ښکلې اسانې اسانې خبرې درته وکړې. ته وګوره چې نو د دوه خپو والا ته څلورو خپو والا ته بغیر خپو والا ته، دې کې خو مشکل څه نشته. څومره واضح خبرې کوي. یقیموا الصلاة، لمونځ وکړه، آتوا الزکاة، زکات ورکړه، قرن فی بیوتکن، زنانه په خپل کور کې کینی، بار دې نه روزي. څومره ښکلې احسان حکمونه دي. یدنین علیهن من جلابیبهن، چې د کور نه روزي نو په ځان د درانه څادرونه هغه واچي. دا آسان آسان حکمونه دي، په دې کې خو مشکل څه شته نه، واضح واضح دي، صفا دي. دا نه چې ته په هغې باندې پوهېدی نه شي. مشکل صرف دا دی چې ژبه عربي ده، مونږ پښتانه یو، نو دقه به زده کول غواړي چې ترجمې وشي. نور د هغې کې داسې باریکۍ نشته چې په هغې باندې پوهېدل هغه مشکل دی او هغه ګران دی او مونږ پرې باندې پوه کېدی نه شو. مبینات، واضح واضح خبرې کړي دي، خصوصا د عقیدې په باب کې بالکل صفا خبرې، مثالونه، عقلي دلایل، وحي دلایل، مختلف قسمه دلایل ذکر کوي دې لپاره چې مسله هغه واضحه شي. خو د دې باوجود بعضې خلک هغه په ګمراهۍ رواني، هغه په غلطه رواني. د هغې دوه وجې، یو خدا د هغه سړي کې په خپله انابت نه، د هغه په زړه کې دا تړپ نشته چې ما ته لیغه لار میلو شي، زه په نیغه لار باندې روان شم، دا تړپ یې په زړه کې نشته. دویم دا د غوښته د الله تعالی ده، زړه کې به انابت او تړپ پیدا کوي چې ما ته نیغه لار میلو شي، او الله نه به غواړي الله به ته نیغه لار سموي. والله یهدي من یشاء الی صراط مستقیم، الله تعالی هدایت کوي چاته چې خوښ شي الی صراط مستقیم، لارې نیغې ته، هغه لاره نیغه به درته سموي. د پیغمبرانو لار، د قرآن لار، دا به ته سموي او په هغې به روانېږي.